کتونکو علب خان شیرپو یم، کیمرامین دا سره یاسر خان دی، موجود یم په شیرپو کې. او په شیرپو کې نن د شیرپو پراپرټي اینډ کار سنټر د دې پرانیسته شوله، او په دغه پرانیسته کې د شیرپو ستر علما ورسره سماجي، عوامي، سیاسي، تاجر برادرۍ سره تعلق لرونکي دغه ټول یې رابللي او د خوړل انتظام شي، دعا وشوه او باقاعده چې کوم دی افتتاح وشوه د شیرپو پراپرټي اینډ کار سنټر. مبشر چې یو ځوان دی، ینګ دی، خو نن شیرپو کې چې هغوی کومه سرمایه کاري کړې ده یا کومه پراپرټۍ لحاظ سره هغوی څونه ځمکې واخیستې دي، ارزان هم ورسره شته، ګران هم ورسره شته، کورونه هم ورسره شته، دوکانونه هم ورسره شته، او ورسره چې کوم دی نو د ګاړو دغه لینډ خو هم روان کړی دی. نو موږ هم په دغه دستوره کې شرکت کړو، ګډون هم کړو او خوشحالیږو چې زموږ شیرپو بازار چې کوم دی دا مخ په ترقۍ ځي. دلته د پراپرټۍ ډېر اشد ضرورت و او نن دغه پراپرټۍ د دغه دفتر چې کومه پرانیسته شوله ډېره په دوم دام کې وشوله. په سوونو خلکه د دغه دستوري او دغه افتتاح درناوي له راغلي وو. نو موږ به مبشر سره خبرې ترې کوو چې مبشر نن کم سوچ کړی دی او دا داسې یوه دستوره چې کومه ده هغه را جوړه کړې وه. هغه مبشر دی خوا ته راغلی، راشئ مبشره که نه مبشره دغه پوښتنه کوو چې نن تاسو کوم کاروبار پرانیسته وکړله. کاروبار خو ډېر مخکې نه روان و، کوم وخت نه د پراپرټۍ کاروبار کوئ او نن څه ضرورت راغی چې دا دومره درنه دستوره وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمون خو چونکې فیملی بزنس هم د پراپرټۍ دی، دا زین ټریډرز دی، دا حیات باغ دی، دا مونږ جوړ کړی دی. ما به کو بزنس په اسلام آباد کې، خو اسلام آباد کې ما وی چې یاره زه به خپل کلي ته راوځم او دلته ډېرې زیاتې خلکو سره دوکې هم شوي دي، لانجې هم شوي دي. نو مونږ وایو چې په لږ پرافټ او په لږ مارجن باندې به دلته زه کار شروع کړم، نو چې د کم کس کور نه کور به مته میلو شي او چې نور د دې کلي علاقې د ګاډو ممت کې څه خدمت یې مونږ به ټول انشاءالله چې کوو. دې ټیم کې تاسو سره څنګه قسم ځمکې دي، خو څوک د سره رابطه کوي؟ بالکل جی، زمونږ شیرپو پراپرټي اینډ کار سنټر زما فیسبوک پیج هم دی. مونږ سره دې ټایم کې کورونه هم د خرج شته، مونږ سره د 1,00,000 روپو عمر لا هم شته، مونږ سره 2 لک هم شته. د سړي چې څومره کم ډیمانډ دی مونږ هغه پوره کولی شو. خلک داسې 50,000 بالکل شته جی، بالکل شته. اول مونږ فوکس په انتقال باندې کوو چې یو سړي ته په بعد کې مسلې نه مونږ صحیح لکه دلته چې مونږ خپل پلاټینګ هم کوو، نو مونږ کوشش د ارزان ځای کوو چې د هر سړي په رینج کې وي، لکه انتقال په لاس باندې. انتقال په لاس باندې. دویم ما د ګاډو کار هم کوم، ګاډي هم د هر چا رینج کې نه، نو زه سره د الکتریک بایکس چې کم خرچه ګاډي دي انشاءالله د 400 ایجنسی ما د ډاکومنټ جمع کړي دي. الکتریک ټول بایکس په انشاءالله دلته مونږ سره وي. او جی دا راته ووایه چې دوکانونه یا داسې یو سړی کور غواړي دلته کې ذمهواري تاسو اخلئ، د هغې جانچ پړتال څنګه کوئ؟ بالکل جی، چې زه په دې سیټ باندې دلته دې ځای کې ناست یم، یو پہچان دی، نو زه به خامخا ذمهوار یم. بل دا ده چې انشاءالله مونږ به چېرې هم غلط کار نه کوو چې څوک مایوسه شي یا پرې زمونږ دلته بزنس خراب شي. انشاءالله دا به د اعتماد ځای وي د ټول شیرپو والا لپاره، تنګي ټولې 400 لپاره. ها کتونکو مبشر چې کوم دی دا د ماسل حاجي صاحب نوسې دی. ماسل کلي دلته کې ډېر غټ کلي دي، په سوونو کورونه دي پکې، نو لکه داسې روک سړی نه دی. مین شیرپو کې کوم ځای کې چې کانټه ده ټیلیفون ایکسچینج نه لږ مخکې دی مارکیټ کې چې کوم دی نو شیرپو پراپرټي او کارنر سنټر چې کوم دی، کار سنټر چې کوم دی، یعنی ګاډي اخلي. نو په دې باندې چې کوم موبایل نمبر دي ایغ په نیغه په دې باندې رابطه کولی شي. شیرپو، زیم، تحصیل تنګي، شمالي اشنغر، دې خواته چې څومره خلک دي، څوک خرڅول کوي یا څوک اخیستل کوي، نو د دوی سره رابطه کولی شي. نن چې را کومه دستوره شوه یقینا ډېره درنه دستوره شوه، د پراپرټو والا هم پکې ډېر راغلي وو، کاروباري خلک پکې راغلي وو، علما پکې راغلي وو او د دې ځای تاجران پکې ناست وو. موږ چې کوم دی په دغه کې هم ګډون کړی او ډېره ښکلې دستوره شوه، ډېرې مبارکې خبرې پکې وشوې. دغه مبارکه دستوره کې چې کوم دی نو مبارک افتتاح مو شوله، نو ضرور ورسره یې خپلې رابطه کولی شي. اعتماد، باور چې کوم دی هغه زه په دغه ویډیو باندې در کوم چې زه بیا د دې ګریوانه نیولی شم چې یاره مبشر دا دې سړي سره زیاتې کړی دی، دا دې کړي، دا دې کړي دي، کاروبار کوي. علماو دا تقریرونو کې دا ووی چې حلال کاروبار کې خدای پاک برکت اچي، چې دغه علما راوستو نو یقینا
نورې موږ هم پېژنو خو دغه علماو په خبرو باندې به موږ هم د خدای پاک د عمل کولو کوشش تا کړو دوی هم پې خدای ورکړي څه میسیج ورکړي بس دا دفتر یوازې زمانه دا د ټول تاثیر تنګي دی د ضلع 400 دی چې څه د اعتماد خبرې څه ذمہواری بالکل دلته د راځي دلته به د غلط دغه نه ملاویږي او ان شاء الله چې سم وته ملاویږي نو په انویسټر ریټ په ملاویږي کاغه گاډي وی کاغه پلاټ وی کاغه کور وی ان شاء الله هغه ته پکې یو ګیپ دا زما د والد سره طرفه ماته دي چې زویا مخکې ته پکې یو ګیپ پرېدا چې تعالی یو سړی راشي چې هغه تا ته مزدوري ولا ورکړي سبب تعالی ټول خلک به دوباره بیا راځي صحیح کتون په دغه نمبر باندې په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ یې خپنېغه څوک پراپرټۍ کې دلچسپي اخلي نو شیرپو پراپرټي اینډ کار سنټر سره رابطه کولی شي باندې